بسم الله الرحمن الرحیم. دا ستاسو کتاب کې اصول تخریج درات سنت کې 94 صفحه ده او زما په دې پرانه ایډیشن کې چې د 91 صفحه ده. الفصل الرابع الطریقه الرابعه سلورمه طریقه التخریج عن طریقه معرفت موضوع الحدیث. تخریج کول د حدیث په هغه طریقې سره چې په هغې کې موضوع د حدیث صحیح ته پہچان معرفت حاصل وي چې د حدیث تعلق د طهارت سره دی یا د میراث سره دی یا د جهاد سره دی. من یلجو الی هذه طریقتی څوک به پریشانه کیږي اختیاري به دې طریقې لره وایي چې یلجو الی هذه طریقتی من رزق الذوق العلمی الذي يمكن من تحديد موضوع الحديث و موضوع من موضوعاته ان كان الحديث يتعلق باكثر من موضوع. یلجو پریشانه کیږي به اختیاري به دغه طریقه من هغه سړی رزق الذوق العلمی چې هغه ته الله ذوق علمی عطا کړی ورکړی وي یعنی ذوق علمی پاک موجود دی الذي يمكنه چې هغه ذوق علمي دته قدرت ورکړي من تحدید موضوع الحدیث چې هغه محدود کې موضوع د حدیث او موضوع من موضوعاته یا یو موضوع د موضوعات نه ان كان الحديث يتعلق که حدیث تعلق وي باکثر من موضوع یو موضوع نه علاوه زیات سره تعلق دی نو دته الله ذوق علمي ورکړ دی یعنی مطلب دا دی الله ته طاقت ورکړ دی نو په دغه وجه باندې تحدید د موضوع قدرت لري. او من عنده اطلاع الواسع یا دا سړی دی چې هغه څخه وسیع اطلاع ده لوی علم دی وسکه وکثرت الممارست او زیاته تجربه ده وسکه لمصنفات الحدیث په تصنیفاتو د حدیث کې هغه زیاته تجربه ده. ولا یقوی علی تحدید موضوع الحدیث تقویت نه پیدا کوي په محدود کولو د موضوع حدیث کل شاهد هر شهید یعنی هر یو سړی ته دا طاقت نشي چې هغه تحدید دی موضوع کی لا سیما خاص کر کے فی بعض الاحادیث التي په بعض احادیث کې لا یبدو موضوعها چې هغه موضوع چې دی یعنی سرګنده واضح نه وي لكل من سمعها پر د هر هغه راوي عالم چې هغه واوري ځکه هر چا لپاره چې دا واضح نه ده. ومع ذلك سره د دینا فلا بد ضروري ان يسلك الباحث چې تلو کی تلاش کوونکې اند الحاجت الیها په وخت حاجت کې الیها دغه طریقې ته وعدم وجود طریقه اخرى او چې کله د څه نوې بل طریقه اخرى بل اسهل منها چې هغه دینه اسانه ده. نو ګوره دویم خبره په ماذا یستعان فی هذه الطریقه په دې طریقه کې چې کله ته تخریج کوي او تاسو د حدیث موضوع یاد ده یعنی حدیث تعلق د صوم سره ده یا طهارت سره ده یا د میراث سره ده یا د جهاد سره ده نو بماذا یستعان فی هذه الطریقه په دې طریقه کې بعد شیشي سره مدد اخلي کم کتابونه با مدد اخلي ته بروان کېږي. ويستعان في تخريج الحديث بناء على هذه الطريقة بالمصنفات الحديثية المرتبة على الأبواب والموضوعات. مدد په اغسته کېږي په تخریج د حدیث کې په دې بنا باندې چې دا طریقه په دې طریقه به هغه وخت بنا کوي چې مصنفات حدیثیه یعنی هغه حدیثو تصنیفات چې مرتب دي په ابواب او موضوعات باندې چې هغه باب فلان موضوع فلان کتاب الطهارت یا کتاب الصوم وغیرہ در کتاب الصلاة داس وهي کثیرة هغه زیات وي ويمكن تقسیمها الى ثلاث ممکن ده چې دغه تقسیم درو قسم ته وشي هغه درې قسم ده. القسم اول قسم المصنفات التي شملت ابوابها موضوعاتها جميع ابواب الدين اول هغه مصنفات دي چې دغه ابواب شامل دي او موضوعات دغه ټول ابواب د دین ته یعنی د دین څومره شوبې دي پاغه کې اگر اغلی په مصنفاتو کې لکه هي انواع او دغه قسمونه دي او اشهرها پاغه مشهور څه دي الجوامع دي. جوامع هغه کتابونه دي چې پاغه کې ټول یعنی علوم جمع کړي او ټول موضوعات پاکي وي. المستخرجات دویم والمستدرکات دي الجوامع معنی مجامع او دارنګ زواید دي لکه کتاب د مفتاح کنوز السنه نو دا داسې کتابونه دي چې دا شامل دي ټول ابواب ته او موضوعات د ټول ابواب دي که جهاد هغه پکې هم دي صوم پکې هم دي زکات پکې هم دي طهارت هم هر څه پکې دي سیرت پکې هم دي. لکه القسم ثانی دویم مصنفات التي شملت ابواب موضوعاتها چې هغه مصنفات چې دغه هغه شامل دي ابواب ته او دغه موضوعات ته اکثر ابواب الدین چې هغه زیات ابواب الدین وي وهي انواع او دا قسمونه دي و اشهرها پاک مشهور السنن والمصنفات چې هغه سنن دي مصنفات دي موضوعات دي مستخرجات السنن دي لکه موطا امام مالک او مصنفات مصنف ابن ابي شيبه غیر ذلك اروس پاغه من باس کو لکه او مستخرجات په سنن باندې مستخرج ابو یعلى موصلی وغیرہ ذا مستخرج په صحیحین باندې. القسم الثالث مصنفات المختصه هغه مصنفات چې هغه مختص به باب من ابواب الدین په یو باب سره ابواب الدین او جانب په یو جانب سره من جوانب نه وهي انواع کثیره دغه ډیر قسمونه دي و اشهرها پاک مشهور شه دي الاجزا دي
چې یو لکه جزء رفع الیدین، جزء خلف الامام، داسې الترغیب والترهیب، ترغیب لپاره دي، راغب کول لپاره حدیثونه راوړي دي، ترهیب ير لپاره، او زهد باره کې لکه امام ابو عبدالله کتاب، والفضائل فضائل لکه عبدالله مبارک، والآداب والاخلاق والاحکام. موضوعات خاص، دا خاص موضوعات لکه کتب الفنون الاخرى، لکه فنون اخرى کتابونه، که کتب التخریج، لکه کتاب التخریج، الشروح الحدیثیه، یعنی حدیث و شرح و تعلیقات والے پاغي باندې علماء تعلیقات کړ دي.